علیکم. په 8 فروری په پاکستان کې انتخابات وشول. داسې ښکارېږي چې په مرکز کې به مسلم لیگ حکومت جوړي، په خیبر پښتونخوا کې به تحریک انصاف حکومت جوړي او دغه رنګ په پنجاب کې به هم مسلم لیگ حکومت جوړي. یقینا چې دا حکومتونه به ډېر زیات چیلنجز سره مخامخ وي، د ډېر زیاتو مشکلاتو باوجود به دا حکومتونه جوړیږي او د ټول نه زیات مشکلات او زیات مصیبتونه دا په مرکز باندې را رواني. د ټول نه غټ مسله مرکز ته دا ده، مسلم لیگ ته دا ده چې هغه سره منډیټ نشته دی، دغه ته کم پاور دی او کم طاقت دی، دا به د پیپل پارټي سره شیر کیږي. دغه نه به بهترین پوسټونه د پیپل پارټي اخلي، خو هغه د صدارتي او هغه د گورنري او سپیکري. نو مسلم لیگ لپاره ډیر زیات غټ چیلنجز دي. د تحریک انصاف لپاره هم مشکلات شته، خو تحریک انصاف په صوبه کې ډیر بهترین منډیټ اخیستی دی، 80% نه زیات خپل سیټونه اخیستی دي. نو یقینا چې دلته د یو سره پاور شته، دلته د یو سره طاقت شته او په دغه طاقت باندې به دا د مرکز هم خلافي او خپل ځان له یو داسې پالیسي جوړي چې هغه خود مختاري او هغه ازادي. او د دې پالیسي د وجه به د مرکز سره هغه اختلاف لري، د مرکز سره به دی باتچیت نه کوي. نو یقینا چې پاکستان ته به هم نقصان رسیږي او مرکز ته به هم نقصان رسیږي. او که دغه رنګ د حالات روانو، مرکز او صوبه په یو ټیبل باندې کېناستل، نو در روان 15 کاله د پاکستان لپاره ترقی نشته، د پاکستان لپاره خوشحالي نشته، صرف او صرف په احتجاجونو په درنو باندې به دا ټیم تیر شي. کو چرته مرکز او صوبه د یو ټیبل ته کینی، خپل لا پاور د یو بل سره شیر کی، خپل مسائل او مصیبتونه د یو بل سره شیر کی، نو یقینا چې د ریاست او د ملک او د صوبه به ترقی وکړي. کو چرته داسې نه، نو تحریک انصاف حکومت به مرکز ته ډیر زیات مشکلات جوړي، ډیر زیات مصیبت به ته جوړي. دا به یو داسې پالیسي اډاپټ کوي چې دا به د اسټابلیشمنت هم خلافي، دا به د ادارو هم خلافي، او دا شاید ته داسې پابندیان ولګي چې کم د مرکز سره د حق ورسره دی، هغه د بجلی په حق کې دی، هغه د ګیس په لیول باندې دی، یا به خپل حق غواړي، یا به د عدالت په ذریعہ باندې غواړي، یا و پابندیان لګي په مرکز باندې چې زه تعالی خپل بجلی نه در کوم، یا تعالی خپل ګیس نه در کوم، یا تعالی خپل نور ته کم د ما مراد دي دا تعالی نه در کوم. نو په دې ملک به یو تشویشي، په دې ملک به یو انتشاري او د علاقو د ریاست به ترقی ونه کی. دا هم شي کېدلی چې خیبر پښتونخوا یو داسې پالیسي اډاپټ کی چې افغانستان سره دا کولاو تجارت شروع کی، د افغانستان سره دا بارډر منیجمنت وکي او په دې علاقو کې خوشحالي او ترقی راشي. دا هم شي کېدلی چې مرکز او ځینې ادارې سره دا نه مني او خیبر پښتونخوا حکومت به دا لازمي کوي. یقینا چې ډیر زیات چیلنجز دي، ډیر زیات مشکلات دي، هغه مرکز ته هم شته، صوبې ته هم شته، ریاستي ادارو ته هم شته. خو موږ به دا دعا کوو چې الله تعالی په دې ملک کې امن راولي، دا ټول په اتفاق کې چې 15 کاله زموږ صوبه او زموږ د ریاست محرومه پاتې نشي، په پریشانیانو کې پاتې نشي، بدامني به کې سیوا نشي، تعلیمي معیار کمزور نشي، سیاسي معیار کمزور نشي او د خلکو کې مایوسي پیدا نشي. نو دا به زموږ دعاګانې